بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن به موږ د سوره بقره آیت نمبر 19 نواله او 22 پورې به موږ وایو. ردینا مخکې دا درې ډلې بیان شوې که نه، د دریو ډلو ذکر وشولو. یوه ډله به د متقیانو په الف لام میم دې کې که نه د متقیانو ذکر وشولو، د هغوی صفات بیان شول. د هغې نه پس بیا د کافرانو ذکر وشو، کافرانو نه پس بیا د منافقینو ذکر وشولو. بس په دې آیات کې الله رب العالمین مطلب خپل تعارف کوي د انسانانو سره که نه. نو یا ایها الناس ای خلکو اعبدو عبادت کوئ ربکم رب ستاسو الذي هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو، والذین او هغه خلق من قبلکم چې ستاسو نه مخکې دي، لعلکم دپاره دی تتقون چې تاسو پرهیزګاره شئ. الله رب العالمین بس خپل بندگانو ته خطاب ته کوي که نه، او خپل تعارف ورته بیانوي چې دا هر څه چې دي دا ما پیدا کړي دي. او مطلب کم چې ستاسو نه مخکې خلک تیر شوي دي، او کم چې به لکه وروسته راځي، د دې ټولو پیدا کوونکي لکه زه یم که نه، تاسو هم ما پیدا کړي، او ستاسو نه مخکې چې کم خلک تیر شوي دي هغه هم ما پیدا کړي دي. او الله رب العالمین ورته وایي چې دا هر څه ما پیدا کړي دي، او مطلب تاسو زما عبادت کوئ. په عبادت سره مطلب انسان کې تقوا پیدا کیږي که نه، ګناهونه نه بچ کیږي. نو چې تاسو عبادت کوئ نو ردې سره به تاسو کې تقوا راشي. او خپل دغه ورته بیانوي که نه چې لکه زه ستاسو رب یم او هر څه پیدا کوونکی زه یم. نو دا یو دهریه و، هغه امیر المؤمنین دغه ته راغی، دربار ته راغی. نو هغه ته یې وایي چې مطلب د الله وجود نشته دی، او د هغې نه انکار کوو که نه، چې دا هر څه چې دی نو دا د خپل ځانه پیدا شوي دي، او دا الله نه دی پیدا کړي که نه. د الله د وجود نه انکار کوو، د الله ذاته انکار کولو. نو وی چې لکه څوک مطلب ما سره د مناظره وکړي او ما ته دې ووایي که نه چې الله شته، ما ته دې لکه ثابت کړي. نو امیر المؤمنین د امام ابو حنیفه ته یې دغه وکړل، سوال جواب یې وکړو چې په دې ټایم باندې راشي که نه، او دغه شان دهریه دی، او د هغې سره مطلب ستا سره مناظره کول غواړي. ټایم یې ورته وښو، نو په هغې کې دوی بس ټول ناست وو، انتظار یې کولو. نو ښه کافي ټایم تېر شولو. نو دهریه وایي چې راته ښکاري امام ابو حنیفه چې دی نو هغه ویرېدو، هغه شاته شولو، مطلب هغه سره څه دغه نشته دی، د هغه سره څه مطلب دلیل نشته دی که نه. نو خو خیر انتظار یې کوو، نه په هغې کې امام ابو حنیفه هغه راورسېدو که نه. نو چې څنګه راورسېدو نو دوی ورته وایي چې ته خو ګوره دونه مطلب غټ امام یې، او ته مطلب کم ټایم چې دی یاد کړی په هغه ټایم باندې تو رانللی، او موږ درته چې کم ټایم یاد کړی په هغې رانللی، او ته د خپل ټایم نه شاته شولې که نه، لکه د خپل ټایم خلاف ورزي دې وکړله. نو امام ابو حنیفه ورته وایي چې ټیک ته خو داسې کار و چې زه راتلمه، نو لکه بغداد کې دا دغه چې دا مطلب یو دریا وه که نه، نو د هغې نه یو سایډ طرف ته لکه دا دغه محلات، او بل سایډ ته لکه دا شهر والا دا خلک چې نو هغوی بل سایډ ته دغه کې د دریا نه هغه سایډ ته نو وایي چې زه راتلمه، نو دریا وه په منځ کې، او زه مطلب هغه کښته یې نه وه څه، نو لکه ما د کښتۍ دغه کولو که نه چې کښتۍ میلاو شي چې زه به دې باندې واوړم.
پای کې ما انتظار کوو نه وایي هغه اچانک لکه څوک وایي چې ونه کټ شوله په خپله د کښتۍ جوړه شوه او څه ونې کې داسې دي چې د اوبو نه د هغې دغه نه کښتۍ راووتله او لرګي ترې راوتله او بیا د هغې لرګو نه کښتۍ جوړه شوله او بیا پې په خپله داسې هغه ګم شانتې کې ولګېدلو نو وایي ما سوچ کولو چې لکه د سمندر نه موتیان راوتي شي میان راوتي شي خو لکه وایي دا ما داسې عجیبه ښکاره شوه خو وایي بس دغه شان وایي هغه کښتۍ په خپله جوړه شوه په ځینې ځایونو کې دا چې ونه لکه د هغې سمندر په غاړه باندې ونه وه او هغه ونه په خپله باندې کټ شوله دریا چې وه که نه د هغې په کناره باندې ونه وه او هغه کټ شوه په خپله او د هغې نه دغه جوړ شولو کښتۍ ترې جوړه شوه بیا لکه په خپله په اوبو کې دغه شوه مطلب ما طرف ته دا اشاره وه چې ته په دې کې کښېنه زه کښېناستلم او په هغې کښتۍ کې او کښتۍ په خپله روانه شوه او زه لکه د بلې کنارې ته راورسولم او بیا ودرېده که نه نو وایي چې لکه تقریبا یو ګنټه ما خوا سوچ کو یو ګنټه چې زه راورسېدم نو ما لکه دا سوچ کو چې څنګه دا هر څه لکه د خپله ځانه دغه شوله زه یې راورسولم که نه وایي لکه دغه خبره ده پای کې ورته ټول وایي چې دا څنګه کیدی شي لکه زموږ عقل خو دا خبره نه مني چې د خپله ځانه دې اوس ونه کټ شي او دغه د هغې نه دې کښتۍ دغه شي او بیا دې پرې هغه ګم ولګېږي او بیا دې لکه خپله ځانه روانه شي لکه دا څنګه دا زموږ عقل خو دا خبره نه مني نو دغې وخت کې ورته امام ابو حنیفه ورته وایي چې ګوره تاسو د دې یو معمولي کښتۍ په باره کې تاسو دونه دغه شولئ چې دا د خپله ځانه نشي پیدا کېدی نو دا ټوله دنیا او دا هر څه که نه لکه دا څنګه د خپله ځانه پیدا شوي دي چې یو کښتۍ په باره کې تاسو دونه دغه وکړلو نو د ټولې دنیا په باره کې تاسو څنګه داسې ویلی شئ چې دا د بغیر د چا د تخلیق نشي پیدا کېدلی نو په دغې وخت کې بیا هغه دهریه چې و نو هغه دغه وکړلو دا ایمان یې راوړو استغفار یې وکړو ایمان یې راوړو مسلمانان شوله که نه نو لکه په دې کې الله رب العالمین دې ته دا وایي چې زه ستاسو رب یم او ما ستاسو نه مخکې هم خلک پیدا کړي دي او تاسو مې هم پیدا کړي دي لعلکم تتقون دپاره دی چې تاسو پرهیزګاره شئ الذي الله هغه ذات دی جعل لکه الله طرف ته اشاره ده که نه الذي الله هغه ذات دی جعل چې جوړه کړې ده یا خوره کړې ده لکم ستاسو دپاره لکم الارض ستاسو دپاره ځمکه او د ځمکه فراشن فرش لکه خوره کړې ده داسې ستاسو دپاره فرش یې جوړ کړی دی که نه لکه ګوره الله رب العالمین زموږ دپاره دا ځمکه چې دی نو دی یې داسې غوړولې ده دا نه ډېره مطلب نرمه ده چې مونږ ګرځو مونږ پکې پښې نه لوځي او نه دونه سخته ده چې لکه مونږ یې راکنو راکنلی نه شو که نه لکه زموږ د فایدې دپاره یې جوړه کړې ده مونږ ته که مونږ راکنل غواړو راکنلی شو او که ګرځېدل غواړو ګرځېدی شو پې ښه په اسانۍ باندې که نه نو لکه زموږ د سهولت لپاره الله رب العالمین دا ځمکه پیدا کړې والسماء او اسمان بناء چت سما وایي چت دغه ته که نه لکه کم چې په اونچای باندې که نه هغې ته سما وایي نو اسمان چې دی دا هم یو قسم ده مطلب اوچت دی او زموږ د پاسه الله رب العالمین دا یو چت جوړ کړی دی وانزله او نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبه مطلب باران فاخرج پس روباسي به دې سره من الثمرات میوې رزقا لکم رزقا دپاره مطلب د رزق د خوړلو دپاره که نه لکم ستاسو دپاره رزق لکم ستاسو دپاره فلا تجعلوا پس ما جوړوئ فلا پس نه تجعلوا جوړوئ لله د الله سره اندادن شریک وانتم که یې تاسو تعلمون پوهیږئ په
ها لکه اوس دلته الله رب العالمین وایي چې تاسو ته ښه پته ده چې لکه دا هر څه ما پیدا کړي دي نو تاسو بیا مطلب ستاسو دپاره ما د اسمان اوبه راورولي دي د هغې سره بیا ما د ځمکې نه لکه میوې راایستې دي او هر قسم میوې دا خوراکونه که نه هر څه نو دا ما ستاسو دپاره دغه کړي دي او تاسو ته ښه پته ده چې د دې هر څه جوړولو والا زه یم نو تاسو بیا زما سره شریک ولې جوړوئ که نه نو دی به دا کافران چې دي نو دی به مطلب الله رب العالمین دا به یې ښه منلو چې دا هر څه الله پیدا کړي دي خو لکه دوی به دا بوتان چې دی نو دا به یو قسم ده ذریعه به یې ګرځوله که نه چې لکه دا بوتان چې دی نو دا موږ چې څه غواړو نو دا مطلب الله رب العالمین ته مطلب د رسېدو زموږ دا دعاګانې چې کوم موږ څه غواړو دا الله رب العالمین ته یو ذریعه ده دا بوتان که نه لکه مثال داسې چې دوی لکه اوس دوی وایي چې موږ بره چېرته خیږو نو موږ پړوی ږدو که نه پړوی ږدو او په هغې سره موږ خیږو او بغیر پړوی نه موږ نشو ختلی دغه شان دوی به وایي چې موږ لکه د بوتان چې دي نو دې نه موږ دغه کوو سوال کوو دا زموږ دا کم سوال چې دی نو دا بیا موږ الله له رسوي که نه دا یو قسم د زموږ اندرپایي د زموږ پړوی ده الله ته د رسېدو ذریعه ده دا زموږ که نه نو الله رب العالمین وایي چې زه ګوره دونه دا هر څه پیدا کولی شم نو لکه ما ته د بوتانو د ذریعې ردې څه دغه دی ردې ما ته څه مطلب ضرورت دی که نه مطلب دونه غټ غټ کارونه ما زه کولی شم چې اسمان مې په تاسو باندې چت کړی دی ځمکه مې درته خورولې ده د دې ځمکې نه تاسو ته خوراک راوباسمه اسمان اوبه راوروم ردې نه علاوه نور غټ د پوره دنیا انسان چې سوچ وکړي که نه قسمه قسم دا ځناوران دي او هر څه دي که نه هواګانې دي او دا نو الله رب العالمین وایي چې د دې هر څه نه تاسو خبر یئ نو تاسو بیا ولې لکه زما سره شریک جوړوئ مسکونه پوره ده یو پیره به لفظي ترجمه بیا ووایو یا ایها الناسو اے خلکو اعبدو عبادت کوئ ربکم رب ستاسو الذي هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین او هغه خلق من قبلکم چې ستاسو نه مخکې دي لعلکم دپاره دې تتقون چې تاسو پرهیزګاره شئ الذي الله هغه ذات دی جعله چې پیدا کړې ده یا جوړه کړې ده لکم ستاسو دپاره او دا ځمکه فراشن فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل او نازل کړی دی من السماء د اسمان نه ماء اوبه فاخرج پس ردې سره پس راویستلی دي فاخرج پس راویستلی دي به دې سره من الثمرات میوې هر قسمه میوې که نه رزقا لکم دپاره د رزق ستاسو مطلب ستاسو د رزق دپاره فلا پس نه تجعلو جوړوئ لله فلا تجعلو پس ما جوړوئ لله د الله سره اندادن شریک وانتم که تاسو تعلمون پوهیږئ صدق الله العظیم اوس دونه پوره دی بس فی امان الله